ګرانو کتونکو دغه انسان د میږیانو په سوړه کې ګرمه سیکه اچوله. الله تعالی ورسره کم عمل وکړو خبر یې. یقینا چې کم انسان هم بل ته کنده کني، کم مخلوق چې بل مخلوق ته د ضرر رسولو کوشش کوي، هغه سره همدغه شانتې عمل کیږي. دا تاسو ګورئ، هغه ګرمه سیکې د میږیانو په سوړه کې اچوله، خو هغه سیکې پې یو داسې ایکسپلوژن وکړو که نه چې دی واپس د ده په دې مخ، د ده په دې خپو، د ده په ټول بدن باندې ولګېده. یقینا د الله تعالی ګرفت ډېر سخت دی. کوشش کوئ دغه د الله تعالی مخلوق کم ته چې الله تعالی ساه ورکړی، ژوند دی ورکړی، زما او ستا کار څه دی چې دغه مخلوق نه دغه ژوند اخلو او دله قسم قسم سزاګانې ورکوو. یقینا الله تعالی هر یو څیز د انسان د فایدې دپاره پیدا کړی دی. د لړم څومره خطرناک څیز دی، خو د ده د زهرو د یو لیټر د قیمت نه چې خبر شئ که نه، حیران به شئ، د خپو نه به مځمکه وتښتي. ولې چې دا الله تعالی د انسان د فایدې دپاره پیدا کړی دی. د دغه زهریله څیزونو چې چلي خلک چې کوم دی د دغه لړم د زهرو جوړې شوي ستنې هغو ته وهل کېږي، په هغو باندې چې کوم دی بچ کېږي. د دې نه علاوه داسې نور بلها قسم حشرې دي چې هغه الله تعالی د انسان د فایدې دپاره پیدا کړي. نو بیا ولې موږ یو حشرې ته چې کوم دی نقصان ورکوو؟ بیا ولې داسې قسم عمل کوو چې د الله تعالی یو مخلوق زموږ د لاسه ووژل شي؟ چې یو کس راشي وایي تا بې ګناه زه ختموم، نو څه سوچ او فکر به کوو موږ؟ نو دغه شانتې دغه ژوندي سري هم ژوند لري. ژوند ډېر ښکلی دی. نورو له ژوند ورکوئ، دا نه چې نورو له مرګ ورکوئ. په دې ویډیو خپله رایه هم راکوئ. دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره.